والذین هاجروا او کوم خلق چې هجرت وکړو فی الله لپاره من بعد ما ظلموا پس د دینه چې په دوی ظلم وشو لنبوئنهم خامخابهم زي ورکو دوی ته په دنیا حسنه په دنیا کې خو ولا اجر الاخرته او اجر د اخرت اکبر ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کاش خلق هدي الذين صبروا كما خلق صبروا وعلى ربهم يتوكلون او په رب باندې توکل وکړو الله تبارک وتعالى او خلق ذکر فرمایل چې کوم د عقیده توحیدنا انکار کوونکي او دا شانتي د دوه جهان سردار د رسالت او دا شانتي بعد الموت د مرګ نه بعد چې کوم دایمي ابدي ژوندۍ ده دا غینا انکار کوونکي او دا وی دا سوچ او فکر چې د مرګ نه بعد چې کله یو ځل مونږه خوري ریشو نو دوباره بیا را پاسېدل نشته دي دا وی جوابات الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې د قیامت ورځ چې مقرر ده دې لپاره مقرر ده چې داس خلکو ته پته ولګي چې د حق او د باطل په منځ کې او دا شانتي د قیامت ورځ مقرر دي لپاره دي چې نیک عمل کوونکو ته جزا ملو شي او بد عمل کوونکو ته سزا ملو شي د الله سبحانه وتعالى د شان ربوبیت او د حاکمیت تقاضا ده چې د قیامت ورځ دا واقع شي او په دې کې دا فیصله وشي اوس په دې کې د او خلکو تذکرہ فرمایي چې کوم د الله جل شانه د دین عاشقانو او د الله جل شانه په محبت کې د الله د دین په محبت کې د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبت کې خپل جان مال اولاد هر څه قربان کو خپل کورونه خپل دکانونه او خپل هر یو شی چې د خزا بچي هر څه پر خدل د الله تبارک وتعالى دین ژوند کولو لپاره اعلاء کلمت الله لپاره د الله جل شانه په دین باندې عمل کولو لپاره او د الله تبارک وتعالى حکم سر تر رسول لپاره هغه هجرتونه وکړل ټول نړۍ حبشي طرف ته هجرت وشو او بیا د اسلام ومبي هجرت او بیا دویم ځل مدینه منوره طرف ته هجرت وشو او دا هجرت د صحابه کرامو ډیر عظیمه قرباني و الله رب کائنات قران مجید کې زی په زی دغه تذکرہ فرمایلی الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هغه خلک چې کوم وې استری شو د خپل کورونو او د خپل مالونو یعنی داس نو چې دوی په مکه معظمه کې داسي د کور خلک بلکې خو صاحب جیداد او صاحب حیثیت او تاجران او خو سرداران او خو ذمہدار خلکو خو چې کله الله تبارک وتعالى حکم راغی چې تاسو د هر څه پرې دی او د خپل ایمان حفاظت لپاره چې هجرت وکړي چونکه د مکی معظمه هغه حالت داسې جوړ کړی شو چې باغې کې یو مسلمان آزادانه تور باندې د الله تبارک وتعالى په حکم باندې عمل نشو کولای هر طرف ته ظلم زیاتې ناانصافي تشدد او سازشونه مکر او فریب دا چې کله خپل عروج ته ورسېدو الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته حکم فرمایي چې تاسو د دینه د دې ځای هجرت وکړئ نو دا دویم هجرت د لغړ سطح باندې هجرت او عجیب مناظر او کیفیت محترال چې یو کس یو صحابي هجرت کوي رواني روانېدو په وخت کې راشي داغه بیبي خزه تیسار بچی تیسار مال دولت هر څه قبض تنها دولا سو دوه خپې چې هغه صرف د الله دین ژوند کولو لپاره چې هغه هجرتونه وکړل دا یو ډېر عظیمه واقعه و او دغه هجرت چې دغه هجرت چې کله د مکی معظمه مدینه منوره ته هجرت وشو په ټوله دنیا کې د انقلاب ذریعہ وګرځیدل د هجرت او دې وجنه چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بيز لاک مربمین باندې خلافت کو حکومت کو په دې وخت ضرورت دې خبرې پیښ شو چې د اسلامي تاریخ او د اسلامي میاشتو حساب کتاب دا پکاروي د موجوده چې کوم نظام موږ تاسو تخکاری کاغه د پولیس دی کاغه فوج دی کاغه عدالت دی کاغه د نور چې کوم نظامونه په ټوله دنیا کې روان دي د دې بنیاد کې خودل والا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی په دغه نظم سره او په دغه ترتیب سره چې کوم په ټوله دنیا کې دا نظام روان دی د دې بنیاد او د دې موجد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو نه فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر کما ما د نبوت دروازه په لوي عمر فاروق رضی الله عنه سر د دې قابل چې د نبوت تاج د سر باندې کې خودل شي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله وکړل چې 22 لاکھ مربع ته اسلامي خلافت ورسېدو اوس د دې خبره ضرورت ده چې اسلامي یو کلندر وي د اسلامي تاریخ وي او هر یو شی دا یو حلقي په اعتبار سره دی کونسل په اعتبار سره دی یا ثاني په اعتبار سره یو ریکارډ پکار دی د هر فرد د هر کس او د هر د علاقې د گورنر سره د ټول علاقې چې د حساب او کتاب موجود وي د خلکو تګ راتګ دا وي ټول ژوند نو دې لپاره چې د اسلامي تاریخ کوم وخت شروع کړی شي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مختلف آرار او مختلف سوچ او فکر او تدبر سره کوم وخت د اسلامي تاریخ بنیاد کې خدای شي ډېر اهم واقعات مخته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړل د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش تاریخ د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د نبوت او د رسالت ملاویدو تاریخ د نزول قرآن تاریخ
او دغه شانتي غزوه احد غزوه بدر نور مختلف فتوحات او جنگونه اهم تاریخ مخه موجود او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باقي کې د هجرت نه تاریخ د مسلمانانو هغه مقرر فرمایي. په دې کې حکمت دا دی چې کله هم یو مسلمان خپل تاریخ لیکي او هجری کال لیکي 1447 کوم روان دی 1448 نو هجری تاریخ سره د هجرت هغه تاریخ او قرباني مخه تراشي. دین د هجرت نوم دی، دین اسلام د الله تبارک وتعالى په محبت کې خپل تن من دن د قربانولو نوم دی. دین د اعلاء کلمت الله لپاره خپل کور خپل اولاد خپل خزه بچي هر څه پر خودل نوم دی. دین هجرت په معنا د پر خودل جدا کول او جدا کېدل څه شي نه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، حقيقي مهاجر هغه دی چې ګناهونه پرې خطاګانې لفظونه پرې دي د الله نافرمانی پرې. اصل هجرت دا دی. دغه شان چې کوم علاقه کې په کوم ملک کې په کوم ځای کې چې یو مسلمان د الله په دین باندې عمل نشي کولی نو هغه ځای پر خودل هغه هجرت کول دا په هغه باندې لازم او واجب شي. لہذا د صحابه کرامو هغه تاریخ او صحابه کرامو هجرت او قرباني الله تبارک وتعالى دومره محبوب شو. قران مجید کې الله جل شانه زي په دې تذکر فرمایي داوود پر د انعامات ذکر فرمایي او قیامت پر راتلونکي مسلمانانو ته دعوت فکر دي چې څوک الله تبارک وتعالى د رضا لپاره چې کړه هجرت وکي هغه یو ځین بل ځای ته تللی هغه د ګناه نه نیکی طرف ته راتللی د جهالت نه علم طرف ته راتللی او د ظلم نه عدل او انصاف طرف ته راتللی د انصافینا انصاف طرف راتللی د ګناهونو هغه ټکو تیارونه اطاعت او فرمانبرداري رڼا طرف ته راتللی د الله تبارک وتعالى سره د بغاوت او نافرمانی نه اطاعت او فرمانبرداري طرف ته راتللی. دا هجرت مختلف صورتونه دي د علاقې په اعتبار سره د افرادو په اعتبار سره د دې نوعیت جدا دي. الله تبارک وتعالى د قرباني ذکر فرمایي او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هجری کال نه د تاریخ ذکر مقرر کو د الله محبوب پیغمبر چې په کم ورځ باندې مکه معظمینه مدینه منوره ته هجرت وکړو دغه ورځ نه د مسلمانانو عروج او ترقی هغه چې شروع شو او دغه هجرت نبی صلی الله علیه وسلم په چار کنج دنیا کې د اسلام د خریدو د نشر او اشاعت او د عروج ذریعہ ورزيدو او سبب ورزيدو دی وجنه په هجرت کې ډېر برکت. والذین هاجروا او کوم خلق چې هجرت وکړو په الله د الله لپاره اخلاص پکې شرط دي الله رضا لپاره دنیوي مفادات پکې نه من بعد ما ظلموا بهم دا چې پس دا چې ظلم وشي اصل چې خپل سم نمکور هر سړی پرې روان شي نه ظلم ور باندې وشي زیاتې ور باندې وشي هغه د عقیده په اعتبار سره وي مذهب په اعتبار سره وي اصل پر باندې ظلم وشي مجبور پرې شي په هجرت باندې او دې هجرت وکړو یو دا چې د الله رضا مقصود وي او دویم دا چې په دې باندې ظلم وشي لانه بوي انهم خامخ منزي ور موجود په دنیا حسنه په دنیا کې خو او دا وعده الله تبارک وتعالى پوره کړه. مدینه منوره ته صحابه کرام راغله د عروج او ترقی شروع شو د قیصر او کسرا هغه تاج او تخت او هغه سونه چاندي جواهرات په مسجد نبوي کې دا ډېر ولګیدل او دا هغوی خپل لاندې رالل هغه تاج او تخت د قیصر او کسرا د زمانه سوپر پاور الله تبارک وتعالى دې په مخ صفر وګرځاو. دا د هجرت برکت او قیامت پورې چې کله هم یو مسلمان هجرت کوي هغه د درس او تدریس لپاره وي هغه جهاد فی سبیل الله لپاره وي هغه دعوت او تبلیغ لپاره وي هغه درس او تدریس او تصنیف او تالیف لپاره وي چې څومره د هجرت مختلف صورتونه د قیامت پورې د شعبې او د سلسله د دین د بجاری او ساری وي نو چې کله هم الله تبارک وتعالى د رضا لپاره یو مسلمان هجرت کوي لنبوي انهم خامخ بزي ورکوم دوی ته په دنیا حسنه په دنیا کې خو الله رب کائنات ته خودله هغه صحابه کرام چې هغه ډېر په تیارو کې د کفر او د شرک ژوند کو د دنیا امامان وګرځیدل نه थे जो खुद राह पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया او خپل مړو خو چې کله هجرت کو دین لپاره قربانیان ورکړل د نبی اسلام صحبت ورته ملو شو هغه صحابه کرام د ټول دنیا لپاره مقتدا او پیشوا او امامان وګرځیدل. ناخذ الدنيا فائده ولا اجر الاخره اكبر واجر الاخره لوی لو كانوا يعلمون کاش کویدل الذين صبروا كما خلق صبروا صبر ډېر لوی عمل دی الله تبارک وتعالى صبر کوونکو ته انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب به حساب بدلی ورکړي. په دنیا کې د انسان خلاف طبع او خلاف طبيعت ناموافق حالات راځي مشکلات راځي آفتونه راځي غمونه راځي مصیبتونه راځي حوادث راځي مرګونه راځي او کله چې د مور پلار د انسان نه جدا شي کله اولاد جدا شي کله یو غم کله بل غم چې کله انسان په دې باندې صبر وکړي وعلى ربهم يتوکلون او خپل رب باندې توکل وکړو الله تبارک وتعالى دې خلقو ته په دنیا کې خبر دی ورکړي او په آخرت کې هم خبر دی الله تبارک وتعالى ورکړي.